یو ښځه وه عبدالله ابن مبارک وی زما سره یو ځل ملاقات وشو، ناګهاني یو ځای کې حج نه واپس کور ته روانه وه، په لاره کې ورسره زما ملاقات وشو. وی زه دنیا کې یو څیز دومره نیم متاثره کړی لکه دغه بوډۍ ابۍ چې زه متاثره کړمه. وی ناشنا انداز کې هغې خبرې کولې، یو ناشنا سټایل و د هغې، یو ناشنا لهجې وه. هغې به د هرې خبرې جواب د قرآن په آیات کې ورکولو، ساده خبرې به هغې نه کولې. بیا زه حیران شومه. وی زه د حج نه واپس روان ومه، په لاره کې یو تور صادر شان پروت و. ما ویل کیدای شي کومې قافلې نه چېرته څه مال پاتې شوی، پنډوکې یا ګوډې یا څه شی ترې پاتې شوی. پخوا به خلکو اوښانو باندې تله، ځای کې به یې پړاو کو، څه سامان به دې پاتې شو. وی زه حیران ومه. وی زه چې ورنږدې شوم ما ویل که سامان دی هغه وخوځېدو، نو ما زر سلام وکړو. ما ځکه چې انسان به اوده به ما ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وی لاندې نه یکدم یو بوډۍ ښځه وه او هغه صادر یې په سر باندې واچو راپاسېده. ما ته وی سلام قولا من رب الرحیم، د قرآن د صورت یاسین په آیات کې ماله جواب راکو. وی پتا باندې د غفور الرحیم سلامتی او سلام وی. وی بیا ما ورته تپوس وکړو چې بوډۍ ابۍ دلته څه کې څوک هم نشته خواوشا کې. ما ته وی من یضلل الله فلا هادی له، څوک چې الله بیلارې کي نو بس هغه ته بیلار نه میلاویږي. دا د قرآن پاک آیات دی. وی ما ته اندازه وشوه چې بوډۍ بیلارې شوې ده، لاره ورته نه ده میلاو او پاتې شوې ده. ما ته تپوس وکړلو چې چرته نه راغلی، چرته نه روانې. ساده خبره، ساده جواب نه، د قرآن په آیات کې جواب. وی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. وی الله د معراج آیات ویلو چې الله خپل پیغمبر بیت الله ته او به مسجد اقصی ته فلسطین ته بوتلو. نو ما ته اندازه وشوه چې دا بوډۍ ابۍ بیت الله شریف حج عمرې له راغلې ده، اوس واپس خپل ملک بیت المقدس دغه طرف ته ځي. د قرآن په آیات کې راته خپل ځای او خپل مقصد بیان کو. وی ما ورته ویلې بوډۍ ابۍ ته څو ورځو نه دلته پرته، څو ورځې دې وشوې چې دلته. ما ته د ذکریا علیه الصلاة والسلام بارکې آیاتونه وی. قال رب اجعل لي آیه قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویه. ذکریا علیه السلام تعالی وی 3 ورځې بچا سره خبرې نه کې، بیا به زه تعالی بچې ماشوم در کومه. نو دا ښځه وی 3 شپې مې وشي، ثلاث لیال سویه، 3 شپو نه دلته پرته یم او دلته ناست یم. وی ما ترې تپوس وکړو چې بوډۍ ابۍ دومره وخت سړی دلته ناست دي، خوراک څښاک سره به دې څه کول، خوراک څښاک دې څه کړی که نه، او چا دله څه خوراک راوړی که نه. د قرآن آیات کې ما ته جواب راکوي الذي هو یطعمني ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. اقرب دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آیات تے قرآن بارکی داغ بارکی اگا اللہ ماتا طعام را کئی، اگا اللہ ماتا سقاس خاک را کئی، اگا اللہ چیز بیمار شم زما علاج کئی، ما باندې اللہ دا طرف نخ پیرزو شویدا. تو قرآن پا آیات کی وی بے مورتے لے بوڑے ابی دلتا خو اوبم نشتا دا او دس دا پارا تسکے ما توی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. قرآن کی دینے دے ویلے، قرآن کی وی اللہ کچرتا موجود نشی تاسو تا اوبو نو تاسو پا پاکا خور باندے تیمم کوئی. نو دا 3 شپې ورځې میں پا تیمم باندے موس کڑے دے زپوی شما. وی بے مورتے لے بوڑای آبائی تو خوراک سکاک دے سے ترتیب دے، خوراک سکاک دے سے ترتیب دے، ما سا خوراک دے زبی دل در کما. ما تاوی ثم اتم الصیام الى اللیل، اللہ وی چی روجم انی ولنو ما خام پوری بے سر ترسوی. نو ما ته پته ولګېدله چې د دې بوډۍ ښځې روژه ده. وایي ما ورته ویلې بوډۍ ابۍ چې دا خو څه رمضان نه دی، څه روژه نه ده، هغې ته خو لا وخت پاتې دی، څو میاشتې ورته شته، تا اوس نه روجې سټارټ کړي دي. وایي ما ته وایي ومن تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم. زما الله وی چې فرض روجی خو بخامه خانیسی. ومن تطوع، چا چې نفلی روجه ونیولا، چا چې اضافی روجه ونیولا، چا چې د خپل طرف نه په لازم نه دغه روجه ونیولا، الله وی زه د دقه کسانو ډیر زیات قدردان ما.
زه قدر د دې خلکو کوم شاکر علیم. ما ته پته ده چې دغه خلک د قدر وړ خلک دي، لایق خلک دي. نو زه د دې لپاره چې د الله په دربار کې زما درجه اوچته شي د قدرمندو په شان باندې، زه ځکه روجي نیسم. وایي ما ته پته ولګېده. وایي ما ورته بوډۍ ابۍ چې دا خبره خو صحیح ده، خو په سفر کې خو روجي نشته. که چاته مشقت وي په سفر کې نشي. وی الله وی قرآن کې وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. وی الله وی که په سفر کې مروجي اونیسئ نو دې کې ستاسو خیر دی. خیر مطلب دا دی چې اجر د تډیر ملاویږي، ځکه سفر مشقت دی بیم نیسي. یا دویمه معنا ده په دې کې د خیر دی د پښتو والا خیر، یعنی که اوس دی ونیولې نو ښه خبره ده، ځکه وروسته بیا ځان نه نشي نیولی، ځکه د نورو خلکو روجه به نه. نو بهرحال د قرآن په آیات کې دام جواب راکو وان تصوموا خیر لکم. الله وی که تاسو روجي نیسئ دا ډیره بهتره ده. وی بیا ما ورته ویلې چې بوډۍ ابۍ دا ته څنګه خبرې کې، ناشنا شان خبرې کې، مونږ خو ستا په خبرو باندې نه پوهېږو او دا ته ولې داسې کې. ما ته وی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. الله رب العزت قرآن کې وی چې څوک کما خبره کوي ما سره دلته فرشتي کېنولي دي دا یو خبره لیکي. مطلب دا زه فضول خبرې نه کوم او زه دا عام خبرم د قرآن په آیاتونو کې کوم، ځکه زه د الله نه یریږم. وی بیا ما ورته وویلې چې ته د کمې قبیلې د کم قامې؟ نو ما ته د قرآن پاک آیات وی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. او الله رب العزت دی قرآن کې وی چې داري خبرو باندې ځان مواقف کوي، داري خبرې تپوسونه مکوي، ځکه الله به د دې خلی او د دې خبرو باره کې تاسو نه تپوسونه کوي. نو د دې خبرې ته څه ضرورت دی چې د کم قامې او د کمې قبیلې او خو مسورکه شوې ما ښځې ما او زه ته مې ورسوه. وی زه غلی شوم او ځان سره لږ خجل شان شوم چې بوډۍ خو ډېره ورانه بوډۍ ده، د قرآن په آیات کې سړی غلی کوي. وی بیا مې ورته ویلې چې بوډۍ ابۍ زه تا نه معافي غواړم، زیاتې خبرې مې وکړې. نو ما ته د قرآن پاک آیات وی لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. وی معافي الله درته مغفرت کړی دی. لکه یوسف علیه السلام پلار چې خپلو بچو ته ویلو ویل موږ معاف کوي، موږ تاسو ته موږ دروغ ویلو. وی هغه الله یعقوب علیه السلام ورته ویلو لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. هیڅ خبره نه ده، بس الله دې تاسو معاف کړي. وی بیا ما ورته ویلې چې د کوم قافلې نه پاتې شوي قافلو پورې دې ورسومه، هلته د سره زه مدد وکړمه. وی ما ته وی وما تفعلوا من خیر یعلمه الله. الله وی کم چې تاسو ښه کارونه کوي دا الله ته پته ده، یعنې ډېر ښه کارونه دي، الله به تاسو له اجر درکوي. نیکی اور پوچ نیک کار کې او لا تپوسونه هم کې. الله وی په داسې کارونو زه انسان له اجر ورکوم. وی بوډۍ مې ځان سره روانه کړله. وی چې هغې د مخکې مې ورته هغه اوښه کېنوله، ما سره اوښه وه یا اوښو، هغه مې ورته کېنو. ما بوډۍ ته ویله چې راځه بی په دې اوښه باندې دې کېنومه، ځکه لاس نه مې نیوله. وی ما ته وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. قرآن کې آیات الله وایي وی چې کله ښځې را رواني نو سړو دا نظرونه ښکته ساتئ. وی ما ورسره مدد کو چې راپاسومه په اوښه کېنومه. وی د قرآن آیات یې راته پیش کو چې نظر دی بل طرف تکا. وی ما ته مخ واړولو او ما بوډۍ ته ویل چې زه به زه خپله کېنه په اوښه باندې یا اوښ باندې. نو عزتمندو هغه په خپله سورېدله. نو دا اوښ یا اوښ دا خپل مالک سره عادتي، عموما چې پردی کس پې کیني لږه اړي کوي، لږ زور کوي، لږه مستی کوي. وایي څنګه چې بې بوډۍ کېناسته نو لږ یې وجړقوله راوجړقوله. نو چې ویې ډقوله راویې ما ته خو پته نه وه، ما خو بل طرف ته کتل. وایي یکدم وایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. وایي الله وایي دا څه مصیبتونه چې تاسو ته رسي د خپلو لاسونو کړو وړو نه درته رسي. و چې مصیبت ټکی مې واورېدو نو ویرېدم چې څه چل خو شوی. وایي زر مې ورته مخ راواړو چې د بوډۍ رنګ زیړ شوی و. ما ورته ویل چې لاس مې دله درکو نو نورې قیسې دې کولې. اوس وګوره دا قیسې دی. وی بیا مې ورته چې کوم دی زر مې چې ورته مخ راواړو بوډۍ ډېره خوشحاله شوه. ما ته وی ففهمناها سلیمان. الله ما سلیمان له ډېر بیدار دماغ ورکړیو، یعنې ته ډېر بیدار دماغ یې، مخ دې هغه طرف ته ګرځولی خو زما په آیات باندې او په خبره باندې پوه شوې او فوراً دې مخ راوګرځو، ډېر تکړی. وایي زه هم خوشحاله شوم چې زه څه صفت خو یې وکړلو که نه چې دومره هوښیار پکې ته مې چې پوهېږې. وایي بیا مې ورته چې کوم دی کېنوله نو څنګه مې چې په اوښ باندې کېنوله فوراً وایي سبحان الذي
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون. دا سورلی دعا دا قرآن پاک کې دا راغلی دا آیات. یا الله ته ډېر بهترین ذات چې دا زناور طاقتور دي موږ ته تابعدار کړي دي، ګینې موږ خدا نشو سمولی، تا راله تابعدار کړي دي. یا الله ته ډېر پاکې. دا آیات یې ویلو. وی بیا ورسره زه روان شوم چې اوښ مې روان کو نو د دې اوښانو والا اکثر دي اوښان چې تیزی دي ته شپیلي وی، سیټي आवाज شپیلي ورته وایي چې دا لږ تیز تیز دي. نو او داسې تیز روان وم د دې لپاره چې دا بوډۍ زر خپل منزل ته ورسوم، خو هغې له غوزه ورله ځکه بوډۍ وه جقېده را جقېده. ما ته وایي واقصد فی مشک واغزز من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. الله قرآن کې وایي چې په لاره مزل کوئ نو ټوپونه مه وهئ، لږ په ارام ګرځئ. واغزز من صوتک، او چې کله څه خبرې کوي نو چغې او سورې مه وهئ، په ارام خبرې کوئ، نرم انداز کې خبرې کوئ. الله وایي زما د دې خرو اوازونه ډېر بدې شي. نو بهرحال وایي ما چې دا اوس پکې بله کیسه راغله پکې. نو بس زر غلی شوم. چې غلی شوم نو اوس غټ سفر دی، په لاره روان یم چې هلکه څه خو ځان سره ویم. نو به ځان سره مې عربي شعرونه شروع کړه. چې شعرونه مې ویل نو بیا راته بوډۍ لږ زیات بس بیا آواز کړه. ما ته وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن. د قرآن آیت ویل چې هلکه چې قرآن درځي خو قرآن وایه که نه. الله وایي چې قرآن وایه آسان، که نور نشته درځي نو سورة فاتحه درځي، قل هو درځي. وایي مالې بوډۍ د یو کې نه پرېږدي. نو بس هغه شعرونه مې پرېغوستو او بس سورة یاسین مې ورته شروع کړو او تبارک الذي مې ورته شروع کړله، سورتې مې شروع کړل. بوډۍ خوشحاله شوله، قرآن ته یې غوږ کېغوستلو. بیا چې لږ ساعت پس لاړو نو بس سورة یاسین مې هم ختم شو، تبارک الذي مې هم ختمه شوه. بیا خاموش وم. انسان ځان له تنګېږي چې بل کس وي او دواړه یو بل سره خبرې نه کوي. بل بوډۍ ښځې سره خبرې جایز هم وي چې انسان کوي، خو چې داسې مسته بوډۍ نه ساده شان بوډۍ. نو د دې وجې نه عزتمندو وایي بیا مې ورته خبره وکړه. وایي ما ورته چې خاوند دې ژوندی دی خو خیر مې کول جز براته سوی څه بم به راګزاري. ما ته وایي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. الله وایي هر سوال مه کوئ او هر قسمه خبرو تپوس مه کوئ. د بعضو خبرو که درته پته ولګېږي نو بیا به خفه شئ. دا د قرآن آیات مفهوم دی. وایي ما ته پته ولګېده چې د بوډۍ خاوند مړ دی. نو بس بیا غلی کېناستم. وایي لږ مخکې چې روان وه ما ورته ویل چې بوډۍ ابۍ قافلې ته خو به دې ورسوم، خو په قافلې کې د څوک پیژانګلو شته که نشته؟ ما ته وایي المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ما ته پته ولګېده چې مال یې شته او اولاد یې شته. دا آیات یې ویل د دې دا مفهوم دی. الله وایي ما بعضې کسان له مال او اولاد زینت د دنیا ورکړی دی. وایي خوشحاله شوم. وایي ما ورته چې بچي به دې زه څنګه پیژنم؟ وایي وعلامات وبالنجم هم یهتدون. زما بچي د علامتونو په شان باندې دي او دغه رنګې د اسمان د ستورو په شان باندې دي. څنګه چې د اسمان ستوري ته الله وایي چې بعضې انسانانو ته لاره ښیي، نو مطلب زما بچي د اسمان د ستورو په شان د قافلې مشران دي، هغوی ته لاره ښیي. وایي ما ورته چې څه نوم یې شته که نه؟ څنګه به ورته آواز کوم؟ بوډۍ ابۍ وایي ما ته وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه. د قرآن 3 آیاتونه وویل. د ابراهیم علیه السلام نوم دی، د موسی علیه السلام، د یحیی نوم دی پکې. وایي ما ته پته ولګه چې دا 3 واړه بچي دي. وایي زه چې کله هلته ورسېدلم نو ما آواز وکړو یحیی ابراهیم موسی. زر 3 هلکان ښایسته ده د ستورو په شان باندې راووتل. وایي ما ورته چې دا موره مرکه شوې ده. وایي هغه ډېر زیات خوشحاله شو. نو څنګه چې مور بوتلله مور ته لاس جړق ورکړو. وایي صبر وکړئ ودرېږئ. او آیات یې فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه. د سورة کاف آیات یې ویلو. کاف والا غرونو کې پراته و چې کله راپاسې د ډېر کلونه بعد نو ډېر اوږې شوي. یو ته وایي لاړ شه چېرته ښه دوکاندار نه ښه شان شی راوړه چې ویې خورو. نو دا هم دې بچو ته وایي بچیا دې سړي ما سره ښه کړي دي، ورشئ ازکا طعاما ښایسته او قیمتي او پاک خوراک ولله راوړئ، حلال خوراک ولله راوړئ. هغوی زر لاړ ښایسته خوراک یې راوړو. زما مخې ته یې کېغوستو. چې زما مخې ته یې کېغوستو وایي ما ورته قسم وخوړو چې زه یې نه خورم خو په یو شرط سره به یې خورم. وایي ما ورته چې طعام وخوره. وایي ما ته بوډۍ وایي چې کلو واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. دا د قرآن آیات دی. الله په جنت کې وایي خوره او څکه دا د هغه نعمتونو بدله ده تا چې په دنیا کې کړې ده. نو ما ته دې ویل چې دا ستا د هغه نعمت بدله ده چې زه د قافلې ته راورسولم اوس خوره او څکه. وایي ما ورته نه خورم چې څو پورې راته ویلي نه چې دا بوډۍ داسې خبرې ولې کوي. وایي هغه کسان بچي راته وایي چې دا به درته ووایو دا دومره خبره نه ده. زه 40 کاله وشو زما مور د قرآن د آیاتونو نه بغیر یو ټکی هم نه وایي. وایي زما پلار چې مړ شو دا ډېره خفه شوه او دا د الله نه ډېره زیاته یېرېږي.
وي موږ سره شروع کې خبرې کولې، موږ ته مورې ته دا څنګه خبرې کوې؟ ما ته وایي چې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله ما ته ګوري او الله زما هر څه لیکي. که سبا رانه د دې قړتو تپوس وکړي، د دې فضول خبرو تپوس وکړي، نو زه به الله له څه جواب ورکوم؟ زمونږ په عملنامه کې عزتمندو میلیونو میلیونو پس چېرته مونځ ښکاري او دغه رنګې میلیونو میلیونو میټرو پس چېرته چې کوم دی ذکر ښکاري، د هغې په عملنامه کې ټول د قرآن آیاتونه لیکلي. وایي بیا د الله نه یېرېږم، نو ځکه دې داسې خبرې نه ده کړې. وایي بیا ما روټۍ وخوړله او یو آیات پکې ما م وویلو، ځکه زه خو یم ډېر حیران کړی و. وایي ما ورته ویلې ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دا د الله ډېر غټ نعمت ستاسو په دې مور شوی دی چې دی وله ورکړی دی. وایي بوډۍ وخندل چې ته مو سپوی شوې، چل دله درلې، لکه موږ خو درته ویل خو ته مو سپوی شوې، اوس ځای له رالې. نو به هر حال عزتمندو داسې ښځې دي، موږ له دا په کار نه دي. مسله اوس دا واورئ، موږ به د قرآن آیاتونو کې چاله جوابونه نه ورکوو، ځکه موږ په دین نه پوهېږو، موږ په مسله نه پوهېږو چې ته د الله د نوم د پیغمبر د نوم توهین ونه شي. دا مجذوبانه واقعات دي، صرف د دې دپاره، دا د تقلید دپاره نه چې موږ همداسې وکړو، دا د دې دپاره چې داسې عجیبه عجیبه خلک په دنیا کې تېر شوي دي چې قرآن باندې زندګیانې قربان کړي دي. الله رب العزت موږ او تاسو ته په قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي. امین.